أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سورة يوسف 43 نمبر آیت. د 43 نا راواخلا د 49 نمبر آیت پورې د بادشاہ د خوب د لیدلو ذکر دی او د دې حاصل دا دی چې الله تعالی دغه بادشاہ یوسف علی السلام ته محتاج هغه یوسف علی السلام چې جیل کې بند کړی او به ير شوی او لس کال پورې هغه جیل کې پاتې کېدو هغه یوسف علی السلام ته الله تعالی دې محتاج کو او دغه زګین نه د یوسف علی السلام د عروج او ترقی دور شروع شو. نو بدل سکالو کې ډېر جدا جدا احوال تیر شوي دي لیکن قرآن هغه ذکر نه کړ. هغه زګین نه شروع وکړل چې کوم زګینو کې د یوسف علی السلام د عروج اسباب د عروج زمانہ شروع کیږي هغه زګین نه ذکر شروع شو. الله تعالی وقال الملك او البادشاہ اني ارى يقينا زينم 7 بقرات او غواګانې په خوب کې سیمان چې دا سربی دي یاکلهن او خوري دغه سربو غواګانو لره 7 عجاب و نور غواګانې چې هغه خواري دي. بادشاہ خو بولې د چې و غواګانې دي سربی غواګانې دي او نور خواري غواګانې و باغی پس راځي او دغه سربی غواګانې خوري و 7 سنبلات او وږي خضر چې هغه شنه دي و اخر او نور یا بساتن وجد یو وږي شنه خوب کې نه او باقي وچینه. یا ایها الملأ ای سرداران افتونی جواب را کې ماته فی رؤیایا په خوب زما کې ان کنتم جرتگی تاسو للرؤیا خوبون را تعبرون تعبیر وستون کی. تورات لیکلي دي موجوده تورات د ذکر کې لیکلي دي چې د خوب بادشاہ ډېر زیات پریشان کړو او دا خوب به بیا بیا لیدو. نو د ډېرې پریشانۍ د وجه نه بادشاہ عام اعلان وکړ سرکاري اعلان وکړ چې کم خلک مذهبي خلک کاهنان جادوګران څوک هم چې په تعبیر باندې پوهېږي نو ټول راشي او دې خوب ډېر سخت پریشانه کړم د دې جواب راکړي. نو په دې ټیم کې هغه کس چې د جیل نه آزاد شوی او په بادشاهانو د بادشاہ په درباریانو باندې د شراب سکلو مشري په لاس کې او یوسف علی السلام ورته جواب هم ویل او خداغه نه ير شوی هغه کس ته خبره ور یاد شو چې دا کار خو د یوسف علی السلام نه بغیر بل څه نشي کولای او یوسف علی السلام جر کې خدا سي وو تعبیرونه به وستله مونږ ته پته انو د خلکو ته جواب ورکړي چې یار دا د ګډ وډ خوبونه دي چې په دې خوبونه مونږ نه پوهیږو ازغاس او احلام ګډ وډ خوبونه یا پریشان کوون کې خوبونه دي او د ګډ وډ خوبونه یا خوبونه سره پریشان کوي دې تعبیر باندې مونږ نه پوهیږو. نو بیا بادشاہ خو اعلان کړو چې تعبیر خامخه پکار دی نو دغه کس ته وریاد شو چې د یوسف علی السلام ته ضرورت دی یوسف علی السلام ته تک پکار دی. قرآن نور ذکر نه دی کړی لیکن تاریخونو ذکر کړی دی چې دا د شراب حکم افسر چې و دا راغی او دی بادشاہ ته د یوسف علی السلام تفسیری واقعه بیان کړه چې بجیر کې یوسف علی السلام زموږ سره وخت تیر کړی دی هغه ډېر دیندار او نیک انسان دی او په تعبیرونو کې انتهایی مهارت لري او دا کار د یوسف علی السلام نه بغیر هیڅ کوم حل کولی نشي. تر څه کار وکړه چې مال اجازه راکړه چې زلال سمجل او د یوسف علی السلام سره ملاقات وکړه او د دې خوب ته پوره معلومات راوړه. نو بری طریقه باندې غوړ حکومت الله تعالی یوسف علی السلام ته محتاج. قالوا ذوي الازغاس احلام دا ګډ وډ خوبونه دي. احلام هغه ته ویل کېږي چې سره د ورځې یو تصور وکړي او څه ویني او شپې بیا په خوب کې بیا وتراش په خوب کې وتراش نو اثر کې د په ذهن باندې قوت خیالي غالب شوی دی ټیم کې انداسې پریشانای والا خوب ویل کې څه تعبیر هم نه او دا واقعي د تعبیر والا خوب د کې دی نشي. نو دوی ویل ګډ وډ خوب ډېر معلومیږي دا چې د خوب هر څوک په دې باندې پوهیږي نو د خپل ماهرین وما نحن او نه یو مونږه بتاویل الاحلام په تعبیرونو د ګډ وډ خوبونو باندې بعالمین پوهیدونکي ګډ وډ خوبونه باندې موږ تعبیرونه باندې موږ نه پوهیږو دا خوبونه ګډ وډ دي.
وقال الذين اول حق کس نجا چې آزاد شوی منهما دغه دوه کسانو نه د جیل کې د دوه کسانو نه یو آزاد شوی یو پنځه شوی وذكر او د وریات بعد امه رسل ډیر وختنا ډیر وخت ورسته یعنی لس کاله پکې تیر شوی دي اغه نه ورسته د وریات شو انا انبئکم جزب خبر کم تاسو به تعویله په تعبیر ته دی خوب باندې نو داراغه بادشاہ ته ویل چې تعبیر چل ما ته معلوم دی او فارسلونی ما ولېږي چرته مې ولېږي جیل ته مې ولېږي چې د یوسف علی السلام سره ملاقات وکړه بس بادشاہ اجازه ورکړه تلاړ شه جیل ته نه وځه یوسف علی السلام سره خبره وکړه نو دا جیل ته راغی او د یوسف علی السلام د سلام کلام نو رسې ویل یوسف اے یوسف علی السلام ایها الصدیق اے رښتونی کس صدیق ډېر رښتیا والا کس تبه القرآن لیکلی دی چې صدیق کې ډېر زیاته مبالغه ده د رښتیا وال نو وای یوسف علی دینه معلومی کې دا چې دغه کس د یوسف علی السلام د اخلاق او د کردار او د معاملاتو ډېر زیات متاثر ډېر زیات ځکه صدیق لکه بګراويست او دومره مبارکه وکړه ار صدیق پورا تفصیل چې کوم دی سورۃ النساء کې تر شوی عدد 99 نمبر تفسیر کې ارتکشتا په تفهیم کې لیکن ندی حاصل دا دی چې یوسف علی السلام معاملات دومره زبردست چې بجر کې په کفارو باندې دومره زیات اثر کړو او دا کس چې کله راغی یوسف علی السلام سره خبرې کولې ورته ویل چې ډیر زیات رښتونی کس افتینا جواب راکه مونږ ته په 7 بقرات په بار دغه وغاګانو کې سیمان د سربي یعنی خوب ورته شروع چې بادشاہ بل طریقه باندې خوب لیدل ته دغه وښه او تعبیر راته وایي وغاګانې سیمان سربي دي یاکلهن اخړ دغلرا 7 عجاف وخوار غواګان خوار غواګان په سلال دغه غواګانی اخړلې وسبع سنبلات او واګي خضر جشندي واخر يابسات او نور وجد ولدي تعبیر سره اندسي واګي وجه خو کې لیدل شي دي باقیشنا او غواګان سربي لیدل شي دي خبره سي حال کې خوار غواګان اخړلې د دې تعبیر سره لعل دې د فارجز ارجع واپس شم ال الناس خلقت یعنی دا خلق ترار شم ته خوب لیدل چا چر علی کلم اوی ته تعبیر وې ما چې د دې خوب تعبیر تسوی یوسف علی السلام باندې معنی پوښ لعلهم يعلمون دې د فارج داخله پوښ پس شي باندې پوښ نو یاد ده چې په دې خوب په تعبیر باندې پوښ ځکه دې خوب تعبیر داخله پر پریشانی کې چورې ده چې تعبیر به مخکې موږ داغي د تورات حواله ورکړه چې دی خو بادشاہ مکمل پریشان کړه نو عام اعلان لګول په ټول ملک چې څوک هم په پويږي نو راشي ما په پويږي او دی خو ځخه پکړه نو لعلهم يعلمون دې د فارج داخله پويږي په تعبیر د خوب باندې چې د دې تعبیر دی او ځینې مفسرین لیکلي دي چې يعلمون کې اشاره ده د یوسف علی السلام کمال چې دا تعبیر زوی سم او اخر کو ته بیان کم نو يعلمون داخله په پويږي په کمال د یوسف علی السلام باندې یوسف علی السلام څومره قیمتي انسان دی او تاسو یې قدر نه دی پیژندل بجر کې ما چولې چې په دې خبره باندې پوښ قال یوسف علی السلام ورته ویل تزرعون تاسب کروندې کوي 7 سنین وکاله دابن بر لپسې وکاله بخیست بارانونه وریږي او تاسب کروندې کوي فصلونه بکیږي میوي بکیږي هر څه بکیږي او خبر زیاته پیمانه باندې بکیږي فما حصدتم فذروه في سنبله نه هغه تاسو کټ کوي فذروه نو دا پرې دی په سمبولې په خپل وګو کې ول دا وکاله چې کم فصل کیږي دا وکاله فصل چې تاسو کټ کوي نو دا دلای کوي او غوبل کوي مو بده وګو کې پرې دا وای چې بده وګو کې د غنم پراته جوارم پراته هر شی به کې پروت الا قليلا مما تاكلون مگر کم د هغه نه چې تاسو یې خورئ یوسف علی السلام هم د خوب تعبیر وباسي او هم د طریقه خي چې دې شل کوي یعنی حاصل دا د یوسف علی السلام د خبرې چې وغواګانې کمی چې سربي غواګانې دې کې اشاره ده خو کړونو ته جو کړونو په تاسو باندې خطر شي ډېر زبردست بارانونه وای زمکه بخښته پیداوار کوي در سربو غواګانو تعبیر ده او دا شان د شنو وګو تعبیر ده به دا غینه بعد په دې بس خوار غواګان راتل او د سربي غواګانې خړل دا تعبیر د دې خبرې ده چې د دې نه بعد سخت قات بشرو کی خشکی بشرو کیږي او دا خشکی په پرله پسې وکاله بجاري نو بده مخکینه وو کالو کې تاسو څومره آمدن څومره جمع کړی ده دغه جمع بده ورستانه وو کالو کې به است ختم شي
نو د سشوره کې د خوار غواګانو چې سربي غواګانې په دغه طریقه باندې خوړلې. اوس خبره ده چې وکاله باران نه کیږي نو او بیا وکاله وروسته به بندېږي نه به کیږي. نو دا قاتل خو تیارې په کار دی، جمع ولا په کار دی، سامان ولې خو په کار دی. نو وی طریقې دا ده چې تاسو کوم به د اولني وو کارونه کې څومره فصلونه ریبئ دا غوبل کوئ، مو دا دغه شان طریقې کوئ او بیا دا غین هغه مقدار غوبل کوئ چې څومره مقدار تاسو خوراک ته ضرورت پیښیږي. دا ولی دا په دې وجه باندې چې کله دانی فصل غوبل کې دانی تراو بس نو بده کې سپګي کیږي دا خوري تارزه کیږي دا خرابای خوري. لیکن کله چې په وو کې د نپټي باندې هیڅ شی په اثر نه کوي، نه به سپګي کیږي او نه به تارزه کی راځي محفوظ پرت. نو ممکن ده چې په هغه زمانه کې سپګو ګولې د زهريله دوايان موجود نه وي. نو لنډه طریقې دغه وجه بس په دې وګو کې سنبال کړي او څومره مقدار تاسو خوراک د ضرورت ته مقدار ته قبول کوي نور به دغه شان پرتی چې محفوظ نه خرابي. ثم ياتي بیا براشي من بعد ذلك ورسل دی وکالنا 7 شداد وکالنا سخ په دې سخت کارونه کې د خشکی قاصالي وي هیڅ شی باندې फायदा کیږي. یاکلنا ما قدمتم لهن دا وکالنا به اخري هغه شزونه چې تاسو وړاندې جمع کړیو لهن د دې ورسنې وکالونو د پاره یعنی هغه پیداوار تاسو په دې وکالو کې جمع کړی دی په دې ورسنې قاصالي وکالو کې به است ختم شي. الا قليلا مما تحسنون مگر کم حق تاسو محفوظ ساتلې د تخم نه پاره هغه شی پاتې شي کم تاسو تخم نه پاره ساتلې باقي ټول ختم شي. ثم ياتي بیا براشي من بعد ذلك ورسل دين عام يوكال فيه يغاث الناس چې بدغه کال کې واوریدل شي پریاد د خلق یغاث پریاد اوریدل ته ملي کیږي او دا شان د غیث نه واغستل شي غیث باران ته وي بیا دې سیمانه ده یغاث الناس بارانونه به وشي په خلکو باندې دا معنی ډېر واضح ده. اولنې معنی ده سیده یغاث الناس پریاد به اوریدل شي د خلکو په ورولو د بارانونو سره نو په ویلو کې د معنی کې مشکله پریوزي. وفيه يعصرون بدی کال کې به خلک نچوړول کوي څه مطلب یعنی هغه سيزونه چې کم د نچوړولو د پاره دي لکه مثال به تور باندې شړشم دي دا نور سيزونه د خلک د تیلو بس هغه نچوړول غواړي یا خلک شراب جوړي هغه د انګور نچوړي نو بده کې به دومره فصلونه وشي چې خلک به نچوړول شروع کوي. تفهیم القرآن لیکلي دي چې بده کې د غیاګانو سیوا کېدل د سارو سر بيدل او د هغوی شوده شروع کول او اگر الوشر د پکې هم اشاره ده یحذرون چې ګویا نه چوړول هم الوشر قائم الوشر یو قسم شو او دا شان د ګډیر سيزونه داسې د خلک نه چوړای دا غینه فائدہ پورته کوي لکه الرس خلک د ډیرو میوجات نه خلک رس وباسي هغه بیا د شربتونو کې استعمالي دا شان ډیرو سيزونه نه خلک تیر وباسي غم نه چوړول غواړي د خپل مشندري باغ کې نه چوړای نو دا په دې کې خو کارون ته اشاره شو آباد کارون ته